الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو کتونکو زه مولانا هارون رشید فاضل وفاق المدارس العربیه پاکستان ستاسو سره مخاطب یم. محرم الحرام میاش شروع شوې ده. د محرم الحرام د میاشتې فضیلت څه ده او خاص طور په دې کې چې کومه لسمه ورځ ده چې هغې ته یوم عاشورا ویلی کېږي د هغې څه فضیلت دی او په دې میاشت کې چې کوم مشهور صحابه کرامو حضرت عمر رضی الله عنه او دغه شان حضرت حسین رضی الله عنه د هغوی د شهادت واقعات هم مخې ته راغلي او په دې میاشت کې د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت چې کوم واقعه راغلی وه آیا دا میاشت د هغه د هغې شهادت د واقعې د وجې نه قابل احترام او محترم وګرځېده او یا دا د نبي علیه الصلاة والسلام د زمانې نه قابل احترام او محترم وه. د قرآن مجید یو آیات ما تلاوت کړو. الله تبارک وتعالی فرمای ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الله تبارک وتعالی په دې باندې میاشتې هغه 12 دي او په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې قابل احترام او محترم دي. یعنی د کله چې الله تبارک وتعالی ځمکې او اسمانونه پیدا کړي د هغه وخت نه الله پاک ورځې او شپې هم پیدا کړي، کالونه هم پیدا کړي دي. 12 میاشتې په کال کې پیدا کړي دي او په دې کال کې 4 میاشتې محترمې پیدا کړي دي چې په هغې کې یو میاشت محرم الحرام هم ده. د بعضو خلکو خیال دا دی چې د محرم الحرام دا میاشت ځکه قابل احترام ده چې په دې کې د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت واقعه راغلې وه نو ځکه دا احترام والا میاشت ګرځولی شوې ده. لیکن دا خیال باطل دی ځکه د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت واقعه د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه تقریبا 60 سال بعد راغلی ده او دا محرم الحرام میاشت د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې هم قابل احترام وه او د کومې نه چې الله تبارک وتعالی ځمکې او اسمانونه پیدا کړي د هغه وخت نه دا میاشت قابل احترام ده. د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت واقعه چې په دې میاشت کې راغله په 10 محرم باندې نو دا د هغه دپاره نور هم د فضیلت خبره ده چې په دومره قابل احترام او محترم میاشت کې د هغوی د شهادت واقعه راغله او خاص طور باندې د محرم الحرام چې کومه لسمه ورځ ده چې هغې ته یوم عاشورا ویلی کېږي یعنی لسمه ورځ په دغه ورځ باندې روژه نیول چې دي دا د ثواب او د فضیلت خبره ده. نو په دغه یوم عاشورا باندې مختلف خبرې په خلکو کې هغه مشهور چې په دې ورځ باندې الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړی دی او په دې ورځ باندې نوح علیه السلام کشتۍ ودرېدلې وه. په دې ورځ باندې قیامت هم قایمیږي. داسې مختلف قسمه خبرې د هغې متعلق مفتي تقي عثماني صاحب لیکلي دي چې دا خیالات باطل دي. د دې متعلق داسې صحیح احادیث هغه نشته. البته یو حدیث داسې دی چې په هغې کې دا دي چې په دې 10 محرم باندې چې کوم ته یوم عاشورا ویلی کېږي په دې باندې صرف د موسی علیه السلام قوم ته د فرعون نه نجات میلو شوی و چې کله موسی علیه السلام او دغه قوم په دریاب کې پورې وتل او فرعون او دغه قوم په دریاب کې غرق شول نو چې کله د موسی علیه السلام ته او د هغې قوم ته کوم نجات میلاو شو نو هغه د محرم میاشت وه او د محرم لسمه ورځ وه. صرف دغه روایت میلاویږي چې په دې ورځ باندې هغوی ته نجات میلاو شوی. په دې وجه باندې هغوی په 10 محرم باندې روژه نیسي.
د محرم د 10مې ورځ روژه نیول د نبی علیه الصلوة والسلام په زمانه کې چې کله د رمضان شریف روژې نه وي فرض کړی شوي د 10مې ورځې روژه نیول دا فرض وه. خو چې کله د رمضان مبارک روژې فرض کړی شوې نو د محرم الحرام د 10مې ورځې روژه نیول دا منسوخ کړی شوه او په دغه ورځ باندې روژه نیول دا مستحب او د ثواب خبره وګرځولې شوه. نبی علیه الصلوة والسلام د خپل وفات نه مخکې چې کله د نبی علیه الصلوة والسلام په زندګۍ کې محرم میاشت راغله نو د عاشورې د ورځې روژه دا به یې نیوله. د وفات نه یو کال مخکې نبی علیه الصلوة والسلام فرمایل که آینده کال زه ژوندی وم نو زه به یو د 10مې ورځې روژه نسم او ورسره به یو روژه بله هم نسم، ځکه چې په دې ورځ باندې یهود هم روژه نیسي او موږ هم نسو، زموږ د هغې سره مشابهت راځي. نبی علیه الصلوة والسلام د خپل خواهش اظهار کړی چې آینده کال که چېرته زه ژوندی وم نو زه به یو روژه د دې سره بله میلاوهم او بله روژه به ورسره نسم. لیکن آینده کال نبی علیه الصلوة والسلام د دنیا نه تشریف رحلت وفرمایو، د دنیا نه رخصت کړی شو. نو صحابه کرام رضی الله عنهم په دغه خبره باندې عمل وکړو، هغوی به ورسره بله روژه هغه نیوله. نو زموږ دپاره دا خبره ده چې موږ په 10مه ورځ باندې روژه ونیسو. په روژې نیولو کې هغه ثواب دی. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي چې زما د الله پاک ذات ته امید دی چې په دې ورځ څوک روژه ونیسي د ده مخکې د یو کال ګناهونه معاف شي. بیا دې سره یو روژه بله میلاو کړی شي د 9مې ورځې او یا د 11مې ورځې. د 10مې ورځ دې ونیسي یا دې ورسره 11مه ونیسي یا دې ورسره 9مه ونیسي. نو دا 2 روژې نیول څه فرض یا څه واجب نه دي بلکې مستحب دي، ثواب دی پکې. که چا یو روژه هم ونیوله هم د ثواب خبره ده، که چا 2 روژې ونیولې هم ښه خبره ده. صرف نبی علیه الصلوة والسلام د هغه یهودو سره د مشابهت په وجه باندې ارشاد فرمایلی که زه ژوندی یم زه به 2 روژې هغه نسم چې د هغوی سره دا مشابهت ختم شي. نبی علیه الصلوة والسلام د ارشاد نه موږ د دا خبره معلومیږي چې مشابهت د غیر مسلمو سره اختیارول دا منع دي، د دې ځان ساتل هغه لازمي دي. کم طریقه کار چې نبی علیه الصلوة والسلام اختیار کړی او کم خبرو چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام حکم کړی مسلمان له پکار ده چې هغه خبرې اختیار کړي او په خپله زندګۍ کې هغه څیزونه هغه راولي. د یهودو د مشرکینو د شیعاګانو د داسې باطلې فرقو سره مشابهت اختیارول هغه نه دي پکار، دا ناجایز دي. ځکه الله تبارک وتعالی قرآن مجید کې فرمایي چې فلا تظلموا فیهن انفسکم، تاسو په دې میاشت کې په خپل ځانونو باندې ظلم مه کوئ. نو د ظلم مطلب دا دی چې په دې میاشت کې چې د څومره څیز موږ ته اسلام حکم کړی هغه عمره دې موږ عمل وکړو او هغه څیز دې په خپل ځان کې هغه راولو. اسلام موږ ته صرف په محرم الحرام کې د 10مې ورځې د روژې نیولو هغه حکم کړی دی، نو لهذا موږ له پکار دی صرف روژه ونیسو. د دې نه علاوه چې نور څومره اعمال موږ د خپل طرف نه هغه اختیار کړي او بیا موږ هغې د دین نوم ورکوو د ثواب کار یې ګڼو. مطلب بعضې خلکو خیال دی چې په دې ورځ باندې شربتونه تقسیمول او دغه شانتې زموږ په علاقو کې هغه ګونګړي پخول او هغه تقسیمول، یا بعضې خلک داسې چې هغوی شربتونه یا اوبه چې په قبرونو باندې هغه تویوي مختلف، یا حلواګانې چې دی تقسیمول، دا د ثواب خبره ده، دا به خامخایي کې که چېرې دا دې ونه کړل جواب فضیلت نه حاصلېږي. د دې څیزونو په اسلام کې هیڅ قسمه اصل هغه نشته، بلکې په داسې قسمه فضیلت والو ورځو باندې د خپل طرف نه داسې قسمه منګړت اعمال اختیارول او هغې له بیا د دین نوم ورکول ثواب ګڼل، دا د انسان دپاره نور هم د خطرې باعث ګرځي، د خطرې خبره ده. بلکې د انسان دپاره د ثواب کار هر وخت په هر موقع باندې هغه کول پکار دی. اسلام دین سمنه هغه نه کوي. خو چې کله داسې قسمه ورځې په دې باندې کله داسې قسمه اعمال چې موږ د خپل طرف نه اختیار کړي هغې د دین نوم ورکوو او دا خبره ګڼو چې دا اسلام موږ ته حکم کړی دا به داسې اختیارو او ثواب یې ګڼو، نو بیا به دا د انسان دپاره د خطرې خبره دي، ته بیا بدعت هغه ویلی کېږي، دا به ناجایز وي او منع به وي. البته په دې ورځ باندې یو ضعیف روایت کې چې کوم مفتي تقي صاحب هم لیکلي دي په خپل اصلاحي خطبات کې، چې یو ضعیف روایت کې دا خبره معلومیږي چې په دې ورځ باندې څوک په خپل اهل او عیال باندې د خپل وس نه زیاته خرچه وکړي، په خپل اهل او عیال باندې د خپل وس نه زیاته خرچه په دې ورځ باندې وکړي، نو الله پاک په د رزق کې برکت ولګوي. ثابت کال به الله پاک د په روزه کې برکت پیدا کړي، رزق به سیوا کړي. دا یو ضعیف روایت کې ملاویږي، نو که څوک په دې باندې هم عمل وکړي نو دا بهتره خبره ده. د دې نه علاوه چې نور څو قسمه اعمال دي او نور داسې قسمه اعمال چې په هغې کې د یهودیانو سره د مشرکینو سره د باطلو فرقو سره مشابهت پیدا کېږي، نو د هغې نه ځان ساتل هغه پکار دي. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي تاسو په ځان باندې په دې ورځو کې هغه ظلم مه کوئ، ځکه دا د فضیلت ورځې دي. په دې ورځو کې هغه اعمال کول پکار دي چې کوم د اسلام نه هغه ثابت وي، او په دې ورځو کې ځان د داسې قسمه اعمال نه ساتل پکار دي چې هغه ناجایز وي، حرام وي، د ګناهونو وي.
ځکه که څومره دا ورځې د فضیلت وي نو دومره په دې ورځ کې ګناه کول چې دغه د انسان دپاره به نور هم د خطرې باعث او سبب ګرځي. حدیث شریف کوم پیغمبر علیه السلام فرمایي چې من تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې د چا مشابهت اختیاروي نو هغه به د هغوی نه وي. دا خو د دې ورځو هغه فضیلت و. بل کوم چې د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت واقعه په 10 محرم باندې هغه مخې ته راغلې وه، نو هغه په دې د هغه د واقعه او د هغه د شهادت د محرم دپاره د فضیلت سبب نه دی، بلکې محرم د مخکې نه فضیلت والا میاشت وه او د هغه د شهادت واقعه چې په دې ورځ باندې راغله نو دا د هغه دپاره نور هم د فضیلت هغه خبره ده. او حضرت حسین رضی الله عنه د بعض خلکو بیا دا ګمان دی چې یاره په محرم الحرام کې حضرت حسن او حسین چې کوم د نبی علیه السلام وصي و، نیازبین وصي و، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره ډېره زیات مینه او محبت و، د هغوی دواړو د شهادت واقعه چې په دې میاشت کې هغه راغلې، بلکې داسې نه ده، صرف د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت واقعه په میدان کربلا کې سره د هغه د اهل بیتو چې په هغه ځای کې هغه شهیدان کړی شوي وو د هغوی واقعه مخې ته راغلې وه. او حضرت حسین رضی الله عنه د خپل ورور حسن رضی الله عنه نه هغه کشر و. د نبی علیه السلام د وفات په وخت کې د حسین رضی الله عنه عمر 6 کاله او سره پاسه 100 میاشتې و. د 100 میاشتو ماشوم و او د هغې علمي مشغله، د هغوی مقام، د هغوی عزت او فضیلت چې دی هغه ډېر زیات په تاریخ په کتابونو کې هغه موندلی کېږي چې په هغه کې یو څو خبرې ستاسو مخې ته هغه وړاندې کومه چې حضرت حسین رضی الله عنه په وړوکوالي کې علمي مشغله دا وه چې کله تپوس د هغې نه وکړل شو چې تاسو د نبي علیه السلام څه واقعات څه خبرې یادې دي د 6 کالو د 100 میاشتو ماشوم، او فرمایي چې یو پیره زه یو کړکۍ ته وختم او په هغې کې کجورې پرتې وې، ما د هغې نه یوه کجوره راواغسته په خوله کې مې واچوله. نبي علیه السلام ارشاد وفرمایو چې غزاره کا توکه توکه موږ د صدقې د مال نه خوړل نه منع کړی شو، کیدای شي دا کجوره پاتې شي د زکات د مالي او زکات په موږ باندې خوړل هغه منع دي. بل ما د نبي علیه السلام نه اورېدلی دي چې کوم مسلمان نارینه یا زنانه ته تکلیف او مصیبت رسېدلی او هغه ته د خپل تکلیف او مصیبت ډېر وخت پس رایاد شي، هغه بیا انا لله و انا الیه راجعون وایي، نو دته الله تبارک وتعالی دوباره بیا دومره اجر و ثواب ورکوي، څومره اجر و ثواب چې الله تبارک وتعالی دله په اوله پیره باندې هغه ورکړو. بل د نبي علیه السلام نه ما دا اورېدلی دي چې کله څوک مسلمان په کشتۍ کې سفر کوي او دی دا دعا ووایي بسم الله مجریها و مرساها ان ربي لغفور رحیم، نو دا کشتۍ به د ډوبېدو نه بچ شي. نو حضرت حسین رضی الله عنه 15 حجونه هغه پیدل کړي دي. زهد، تقوا، فرهیزګارۍ کې د هغوی مثال هغه نه و. د بېکسو، د غمزده خلکو، د فقراو مساکینو سره د هغوی همدردي او حسن سلوک هغه ډېر زیات و. بل یو خبره چې هغه زمونږ سني حضرات او زمونږ عام مسلمانان هم په هغې کې اکثر د هغوی نه دا کمی کېږي چې کوم شیعه حضرات دي او هغوی په دې میاشت کې کوم طریقې اختیاروي هغه د هغوی د مسلک او د هغوی د طریقو مطابق هغوی اختیاروي، نو چې کوم مسلمانان او سني مسلمانان دي هغوی هم د هغوی سره په دې مجلسونو کې هغه شرکت کوي او د هغوی سره تعزیتونو کې هغه شریک کېږي او د هغوی چې څه کارونه په دې میاشت کې د هغوی سره په دې کې شرکت کوي. نو الله تبارک وتعالی صاف اعلان وفرمایي تاسو په دې میاشت کې به ځان باندې ظلم مه کوئ. هغه ظلم دغه دی چې د هغوی سره د شیعهګانو په محفل کې ناسته پاسه د هغوی سره تعزیت کول، د هغوی په کارونو کې شریک کېدل ته الله پاک هغه ظلم فرمایلی دی. بلکې نبي علیه السلام په حدیث کې هم صاف فرمایلی دي تاسو مشابهت د هېڅ قسمه خلکو سره هغه مه اختیاروئ چې کوم باطل قسمه خلک وي د هغوی سره په عبادتونو کې هم نبي علیه السلام په خپل عمل سره هم دا خبره ظاهره کړې ده او په خپل ارشاداتو کې هم دا فرمایلی دي چې تاسو د هغوی سره په عبادتونو کې هم مشابهت مه اختیاروئ، په طور طریقو کې، په ناسته پاسته کې، په دې ټولو څیزونو کې هغه مشابهت مه اختیاروئ. په دې میاشت کې به ځان باندې ظلم مه کوئ، بلکې دا د فضیلت ورځې دي او فضیلت دا چې په دې ورځو باندې عبادت وکړی شي، الله پاک راضي کړی شي، توبه او استغفار دې وکړی شي، ذکر او اذکار دې وکړی شي او دا ورځې دې په دې قسمه اعمالو کې هغه تېرې کړی شي.